دا سوچ کوي ځان سره چې ناس یې په دې خپل غم خاده کې چې کله د محمد رسول الله د حدیث مخې ته خلق راشي د الله پیغمبر ټیک د جیدا سي کړی دی خدا خلق بد غني یره چې ټیک د رفع الیدین شته خدا د احناف جمعات د مې کا یره امین پته د سعودي عربو کې ویل شي خدلته تشر جوړیږي مو آیا نو د الله د پیغمبر د حدیث مقابله کې چې کله خلق راشي استادان راشي پیران راشي مور پلار راشي ته دا سوچ کوه چې دا زما د ایمان امتحان دی او دا خیال کوه چې د ایمان په د امتحان کې چرته پیل نشما ته چې د پلار لحاظ کې او ته نه مجبورې ته چې د استاد او د کلی لحاظ کې ته نه مجبورې آیا د الله او د الله د رسول حیثیت د دې ټولو نه اوچت نه دی آیا د پلار نه د الله او د الله د رسول مقام اوچت نه دی آیا د مجتهدینو د عالمانو نه د الله او د الله د رسول مقام اوچت نه دی نو ته چې د پلار د وجې حدیث پرې دی ته چې د استاز د وجې حدیث پرې دی ته چې د خپل پاټې او تنظیم او مدرسې د وجې نه او د معاشرې د وجې نه د رسول الله حدیث پرې دی نو د الله او د الله د رسول د وجې نه د استاز ولې نه پرې دی د الله او د الله د رسول د وجې نه د ترو ولې نه پرې دی د الله او د الله د رسول د وجې د خاندان ولې نه پرې دی پته لګي په استاز او په خاندان او په مدرسه او په پیر مین او په الله او په الله رسول مین نه نو الله دې وکړي چې زمونږ د ایمان سطح داسې جوړه شي چې مونږ د الله او د الله په رسول باندې ننګ کوو